د ډیورنډ توره کرښه. د ډیورنډ توره کرښه نومي کتاب د هندوستان د تاریخ استاد ښاغلي راجیو ډوګرا په انګلیسي ژبه د ډیورنډ کرښ په نوم لیکلی دی، چې پښتو ژباړه یې ښاغلي بابرزي هیواد دوست کړې ده. سوله خپرندویه ټولنې په کال 2019 کې په 363 مخونو کې چاپ کړی دی. د کتاب موضوع د ډیورنډ کرښه ده، هغه کرښه چې یو قوم، یوه ژبه، یو کلتور، یو ادب، یو تاریخ، یو کور او یوه هدیره یې سره بیل او یا تقسیم کړه. د همدغه کرښې په پس منظر وجوهاتو، معروضیت، زمان و مکان او د هغه وخت سیاسي او ټولنیز حالاتو ته جدي او تنقیدي کتنه کړې ده. د کتاب څخه یو څو مهم معلوماتي جملې ستاسو سره شریکوو چې ستاسو پټې پوښتنې ځواب سي. د ډیورنډ کرښه په 12 نومبر کال 1893 کې ډیورنډ چې هغه وخت د هند خارجه چارو وزیرو امضا کړه، پر دوه اوږدو کاغذونو چې اصل مسوده یې اوس نسته او نه چاته معلومه ده چې په فارسي وه او که په انګریزي. دا باسین څخه هندوکش 200 میله لرې دی. هندوکش 2000 یا 14000 فیټه لوړ دی. 1892 کې ربیندرنات ټیګور کابلي والا کیسه د ګندهارا تهذیب په هکله ولیکله. الکساندر بورنس افغان وطن ته جنت وایي. 1840 کې ارتور کانولي د ګریټ گیم توری وکاروئ. 1809 کې جاپان روس ته ماتې ورکړه. 1809 کې الفسټن کابل ته راغلی، د شاه شجاع دوره وه. 1815 کې بورنس یا برنس وزیږید، 14 کلن و چې ایسټ انډیا کمپنۍ ته ولاړی، فوجي شو. امیر عبدالرحمن خان په خپل واکمن عصر کې 100,000 کسان د جرم په نوم ووژل. 1840 کې کندهار او هرات د افغانستان برخې سوې او روس د افغانستان مروه نومې سیمه ونیوله. 1885 کې روس پنجتا په نوم ځای ونیوه، 900 افغاني پوځي ځواکونه یې ووژل. 1880 کې د روس او افغانستان د پولو لاسلیک وسو. 1850 کې مور تیمور ډیورنډ د هنري ډیورنډ په کور چې په هند بوپال کې وزیږید. مور یې په 1859 کې ماشوم په نسو تبه مړه کړه. پلار یې په 1870 کې د فیل نه ولوېدو او مړ شو. 1815 کې د مینې واده وکړ او مینه لیلا سنډۍ نومېدله. 1881 کې د ګندمک تړون کیوناري فرنګي وکړ. سلطان محمد خان د اردو شاعر فیض احمد فیض پلار و. د 1893 په تړونلیک کې د ډیورنډ پټ ملګری و. په 1966 کې د هند او پاکستان ترمنځ کرښه سریال راډکلیف په 150 کې تکمیل او لاسلیک کړه. امیر عبدالرحمن خان 40,000 مربع کیلومتره یا 40,000 مربع میله مځکه ډیورنډ ته امضا کړه. هغه وخت د امریکې صدر روزویلټ و. ښه د امیر عبدالرحمن خان جوړ کړ. 1891 کې امیر عبدالرحمن خان فالج ووهلی، راسته لاس و پښه یې فالج سوه، خوله یې کږاوه، خبرې یې نسوې کولی. د امیر عبدالرحمن خان خیاط، ډاکټر، اشپز، 3 سره انګریزان و. ډاکټر جارج الفریدګي یې نوم و. د روس او افغانستان ترمنځ باونډرۍ او د انګریز او د افغانستان ترمنځ فرنټیر لاسلیک سو. د ډیورنډ کرښې بنسټګر صاحبزاده عبداللطیف و چې امیر حبیب الله خان په 1903 کې سنګسار کړی و. 1834 کې پېښور سیکهانو ونیوی. د ډیورنډ کرښې پر خلاف لومړنی مقاومت 1899 کې په وزیرستان کې د بیرام خان په مشرتابه کې وسو. 1901 کې پېښور صوبه او په اکتوبر 1901 کې امیر عبدالرحمن خان وفات سو. ډیورنډ کرښه 15 واره نوره هم لاسلیک سوې ده. 1895 1915 1914 1919 او 1930.
1919 کې د استقلال جنگ 3 میاشتې و. 1950 فرنګیان او 1000 افغانان ووژل شول. 1919 لاسلیک په راولپنډۍ کې وشو. په 1946 کې نهرو په پېښور ایرپورټ کې خلکو په ډبرو وویشتی. 1965 کې قبایلو د هندوستان څخه 78,000 کیلومتره مځکه بیله کړه او په جمو کشمیر یې ګډه کړه. 1842 کې انګریز د چین سره هانګ لاسلیک کړ، خو په 1999 کې بیرته چین ته د انګریز څخه واخیستی. 1932 کې انګریز په وزیرستان کې پر پښتنو زهر وپاشل. د هند مځکې 802 کیلومتره یې پاکستان ته ورکړه. 1968 کې 4000 کیلومتره مځکه یې چین ته ورکړه چې اوس اقصی چین بلل کیږي. کوکو جزیره یې برما ته ورکړه. کانچاتیو ټاپو یې سریلانکا ته ورکړی. دا و داسې معلومات چې دلته د ډیورنډ او د نورو کرښو پر بنیاد مونږ تاسو سره شریک کړل. دا او داسې نور ډیر معلومات په یاد کتاب کې سته چې مطالعه سي. نو به باونډري او فرنټیر وپېژنو چې دا دواړه څه دي. پر اوسني سیاسي حال هم ښه غږېدلی دی. د ډیورنډ کرښې لاملونه څه وو؟ کسور د چا و؟ ایران، روس او انګریز په سیمه کې د افغانستان سره کومه لوبه کوله؟ دا هم تاسې او دا هم علمي سیاسي کتاب دی.